الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دا القواعد الأصولية دا درسنا نن بل درس دی. دا خبره دی قیدی پورې رسیدلې وه چې لا مجاز فيما هو غیبي. مجاز نشته دی په هغه څه کې چې هغه غیبي. ګوره یو خو دا خبره یاد ساته چې غیب چې کوم دی هغه دوه قسمه دی. غیب څه شی دی لکه دوه قسمه دی. یو غیب مطلق دی او یو مطلق غیب دی. پوه شئ که لکه یو غیب اصلي دی او غیب نسبي دی. داسې تقسیم وکړه. پوه شئ که غیب اصلي دغه هغه چاته ویل کېږي چې هغه د حواسو سره نه معلومېږي بلکل. صحیح ده که نه؟ او څوک په هغې باندې ادراک هېچا نه ده کړې. د هغې باندې ادراک هېچا نه یې کړې. د غیب هغه اصل غیب دی. پوه شئ که بل هغه غیب وي چې هغه غیب اضافي وي. غیب اضافي دا مطلب چې زمونږ په نسبت غیب وي خو د بل چا په نسبت به هغه غیب نه وي. پوه شئ ډېر شکوکو ازاله په دې تقسیم سره وشي. غیب اصلي مثال لکه صفات د رب العالمین حقیقت روز غیب دی. هېچا ته هغه معلوم نه دی چې څنګه به وي. پوه شئ غیب اصلي ورته ویل کېږي. دغه شان الله رب العالمین مبارک کوم اخبار صحیح دی که هغه غیب اصلي. د جنت او د جهنم چې کوم تفصیلات یو خو معمولي مطلب هغه نفس علم دی که چې د هغه وجود او څه نه څه تفصیلات او څوک چې حقیقي هغه مزه ده او حقیقي هغه تفصیلات دی هغه هم غیب. څه شی دی غیب. د غیب اصلي دی. څه دی هلکه غیب اصلي دی. نو په دې غیبوباتو دغه شان د غیب اضافي دا مطلب یعنی یو شی به زمونږ په نسبت غیب وي او زمونږ په نسبت غیب وي او بل چا په نسبت غیب نه وي. لکه کوم اخبار نبي صلی الله علیه وسلم د قیامت نه ورکړي. پوه شئ لکه نبي صلی الله علیه وسلم وایي قیامت په ورځ به حوض لګي میزان به لګي. پوه شئ که او د هغې داسې تفصیل به وي زما حوض به وي او داسې خلک به راځي د تفصیلات چې کړي میزان به وي د هغې کې داسې کونډې به وي. پوه شئ دغه شانتي دغه به یې څه نوم دی الله رب العالمین به راشي قیامت په ورځ. صحیح ده که نه؟ امتیان به جمع کېږي په محشر په میدان. دا ټول هغه تفصیلات دي چې د غیب سره متعلق دي خو د غیب حقیقي دی هلکه نه د غیب اضافي دی. اضافي څه مطلب زمونږ په نسبت غیب دی خو نبي صلی الله علیه وسلم په نسبت دا غیب دی نه دی. ولې هغې ته دا په حواس سره ملک شوی. هغه ته الله رب العالمین وحي کړی دی. هغه ته الله رب العالمین څه کړی دی وحي کړی. اوس فرشتې لوح محفوظ غیب دی که نه دی غیب دی خو فرشتې په هغې باندې عالمین دي که نه دي دي ځکه چې فرشتو په نسبت دا غیب نه دی هغه هلته کې موجود دی. دا غیب په نسبت زمونږ دی. امریکا او زمونږ په نسبت غیب دی. پوه شئ که نه امریکا په څه تندر لګي سعودي. پوه شئ که نه سعودي زمونږ په نسبت څه شی دی لکه غیب دی. هلته کې چې کم فی الحال څه دغه تر څو پورې چې مشاهد څه ویډیو څه دغه ثبوت مونږ ته مخامخ را نه شي مونږ نه یو. صحیح ده که نه خو په نسبت هغه خلکو غیب نه دی هغو ته مخامخ محسوساتو باندې هغه ښکاري. پوه شئ که ها لا مجاز فی الغیبوبات. لا مجاز فی غیبوبات په غیبوباتو کې مجاز نشته. د نفي د مجاز کې درې مذاهب دي. څو مذاهب دي لکه درې. یو مذهب دا عام علماو دی چې هغه وایي چې مجاز نه په قرآن کې شته نه په لغت عربۍ کې شته. پوه شئ نه په قرآن کې شته نه په لغت عربۍ کې شته. د عام ابو اسحاق السرایني دغه شانتي نور خلک دي چې د هغو دا مذهب دی. شنقیطي صاحب په دې باندې کتاب لیکلی دی. صحیح دی که نه دفع الایهام د هغې نوم دی. پوه شئ که نه دو کتابونه لیکلي دي په دې باندې چې قرآن کې مجاز نشته. پوه شئ که نه ها قرآن کې مجاز نشته. ښه کم ځایونو کې چې دا نور خلک دعوه کوي چې دلته کې مجاز شته دی. صحیح ده که نه لکه بل مذهب والا دا وایي دوی مذهب دا دی هغه وایي چې مجاز په لغت عربۍ کې شته خو قرآن کې نشته. څه چل دی لکه لغت عربۍ کې مجاز شته قرآن کې نشته. درېیم مذهب دا دی چې نه مجاز هم په قرآن کې شته دی هم په لغت عربۍ کې هم نشته. هر شي کې شته مجاز. پوه شئ که د درې مذاهب دي مشهور. په دې کې دا خبره یاد ساته چې څوک چې وایي په قرآن کې مجاز شته هغو د دلایل وایي مجاز څه ته ویل کېږي هلکه څه وایي مجاز څه ته ویل کېږي چې هغه دغه لفظ استعمال د لفظ دی غیر موضوع له وکړي. ګوره هغه وایي چې فاما الجدار
نعم. وأما الجدار فكان فأراد يريد أن ينقض. صحیح ده کنه. أما الجدار يريد أن ينقض. صحیح ده کنه. جدار چې کوم دی هغه اراده کړې واسأل القريه کلی دا تپوس. صحیح ده کنه. دغه شانتي نور دیونه کې. صحیح ده کنه. هغه وایي چې دې دیونه کې وګوره دلته کې معنا غیر موضوع له استعمال شوی ده. څه شي شوی ده لکه معنا غیر موضوع له استعمال شوی نو دا څه شي دا مجاز دی. دا څه شي ده لکه مجاز نه مني هغه وایي چې نه دا مجاز نه دا اسلوب ثاني دی لکه څه شي ده لکه دا اسلوب ثاني دی د عربیت د لغت تقاضا ده هغه د څه کوي. صحیح ده کنه. نسبت د غیر ما هو له ته وکي او نسبت هغه نسبت حقيقي وي مجاز نشته پدې هغه دا تعویل کوي. په دا اختلاف چې کوم دی چې مجاز شته په قرآن او عربیت کې او په مجاز نشته دی دا نزاع لفظي ده. دا څه شي ده لکه نزاع لفظي ده. دې کې سم دغه مرتب کیږي نه. ولې نه مرتب کیږي؟ ځکه شیخ عقد دی خو صرف دیو نوم بدل کړی دی. دیو چې دا اسلوب ثاني دی وایي شي کنه او هغه وایي څه شي ده لکه څه شي ده مجاز. هغه مجاز نوم کې دا اسلوب ثاني نوم دی خو دا دواړه باندې چې دا غیر مغوله ته نسبت شوی ده نسبت غیر مغوله ته شوی وایي ها سبع است په دې خلکو باندې چې دیو نفي د مجاز کوي لکه امام ابن تیمیه دغه شانتي امام ابن قیم په الصواعق المرسله کې په اخرنۍ دغه کې جلد کې هغه دغه شانتي ډېر تفصیل کړی په دې باندې چې مجاز په قرآن کې نشته دا هغه وجه دا ده چې ډېر اهل بدع استدلال کړی په مجاز باندې څه کړی دا لکه استدلال کړی په مجاز باندې او مجاز یو ډال ګرځول په نفي د صفات را الله رب العالمین صفات باندې نفي کړی دي مجاز یو ډال ګرځول د هر باطل عقیده ده پات لکه معتزله میزان نه مني هغه چې میزان خو مجازن استعمال شي میزان مراد انصاف دی عدل دی وش کنه میزان نشته په قیامت وش دغه شانته د ټول فرق باطله هغه استدلال کوي د مجاز نو دی وجه نه دا علما را لګري دي سوې چې لکه مجاز رشته نفي د مجاز کړي وش صحیح قول په دې کې دا دی صحیح قول په دې نفي د مجاز او وجود د مجاز کې صحیح قول دا دی چې مجاز په قرآن کې مشته په لغت د عربی کې مشته خو مجاز په غیباتو کې نشته مجاز په غیباتو کې نشته دا جمع دلایل دي اوس دا اختلاف حقیقي جوړیږي څنګه ګوره صفات د رب العالمین غیب دي کنه دي دې کې مجاز نشته ځکه چې مجاز کې خو دخول اله کېږي چې کله تا ته قرینه صارفه معلومه تا سره یو دلیل خارجي موجود دی دلته قرینه صارفه او دلیل خارجي شته دی نو ته څنګه مجاز ته ضرورت وشاله که ید معنا څه شی ده لاس دی پوه شو کنه که ید څوک تعویل کوي په دې باندې چې دینه مراد قدرت دی دا مجاز دی موږ چې لا مجاز فی الغیبات کې مجاز نه پوه شو کنه دغه شانت د اصل کې دیو مجازیانو قیاس کړي هغه څه کړي الکه قیاس کړي د غایب د شاهد باندې ځکه دا حکم لګي پوه شو کنه دا ټول هغه رست براشه چې لا قياس في غیبوبات التقي قاعده کې رش ان شاء الله تعالی الته لک دغه کو تشریکو خدا واره چې غیبوباتو کې قیاس نه پوه شو دغه شان د جنت او جهنم چې کوم نعمتونه دي یا جهنم کوم سزاګانې دي پوه شو کنه هغه ټول څه دي لکه غیبوبات دلته کې مجاز نشته دلته کې مجاز نشته دي پوه شو کنه د قبر کوم احوال دي ته دې کنه هغه څه دي لکه غیب دي په دې کې مجاز نشته دي په حشر سره کوم احوال دي هغه ټول څه دي لکه غیب دي پولیس رات کوم حقیقت دي کم طول او عرض او عمق او دا شیزونه دي هغه ټول څه دي لکه غیبات دي کم کونډي چې پاغه باندې لګیدلې دي هغه څه دي لکه غیب دي پاغه په مجاز باندې نه هم خوش کړه د څه بنوي چې لکه کونډو مراد دا شي هغه مراد دا شي دي اتيان د رب العالمین په ورځ د قیامت دا حقیقت دی کنه دی دا حقیقت ولې د غیبوبات دي لا مجاز فی الغیبوبات الله رب العالمین رؤیت په ورځ د قیامت صحیح ده کنه وجوه یومئذ ناظر الى ربها ناظر نو دلته کې دا څه شی دی دا غیب دی اوس غیب شته مجاز دی غیب کې مجاز شته غیباتو کې مجاز نه دا مجاز باندې هم کوه لکه چې رؤیت امر رؤیت قلبي دی د تعویل کول شو نشي وای شو لکه د ټول شیزونه چې کوم احکامات او غیبوبات کې راغلي دي ډیره مراد اصل څه شی دی لکه حقیقت دی وای شو نو لا مجاز فی الغیبوبات دا مسئله حل شوخه او دې سره ټول اشکالات چې کوم داربین دلایل دي ټول دغه چې کوم دي هغه حل کیږي او دا صحیح قولم دي پوه شئ لکه ها بل قاعده مصنف راوړي ولچ الحقيقه الشرعيه مقدمه على الحقيقه اللغويه عند التعارض
دا مخکې هغه الاصل فی الکلام الحقیقه هغه کې مونږ تشریح وکړله چې حقیقت لغویه به غالبي په چا باندې نه حقیقت شرعیه په احکام شرعیه کې غالبي حقیقت شرعیه په احکام شرعیه کې اب غالبي هغه به راجح وي هغه به ترجیح ورکول کیږي هغه به اخیستل کیږي حقیقت لغوي به ترک کېدش حقیقت عرفي به ترک کېدش وشالک حقیقت لغوي او عرفي به الته نه له صلات نه معنا په دعا نه اخیله صلات اگر چې لغوي معنا حقيقي دعا ده هغه لغوي ده صلات الفاظ شرعيه په معنا شرعيه به عمل وشه لك او دغه شانت دعا نه مراد به صلات نه علي دعا نه مراد څه نه علي صلات به نه علي وشه کړه او دغه شانت دغه نور شذونه والا په هر حکم کې چې الته کې حقیقت چې کوم ځای اگر اغلی اصل پاګي کې څه شي دی لکه هر حکم شرعي چې دی هغه معنا شریعه باندې حمل کول دي دا پوه شئ الکه معنا شریعه باندې څه شي دی الکه حمل کول دي پوه مخکې مون مثال ورکړو چې توضؤ من لحوم الابل په هغه مثال کې توضؤ من لحوم الابل صحیح ده کنه او د څه کې تاسو سره د لحوم الابل نه الته مونږ ویلو ګره لحوم الابل کې مونږ کوم حقیقت اغسته حقیقت شریعه غسته او پوه شو کنه حقیقت لغوي مراد ولې ځکه چې اصل په کلام کې حقیقت شریعه دي احکام شریعه پوه شو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې توضؤ مما مست النار صحیح ده کنه مکه دا حکم اوس منسوخ شوی دی ولکه مکه دا غنه څه شي دی الکه مکه دا غنه هغه مکه دا من نسخ نه خلق وایي چې توضؤ یو معنا دا کوي چې توضؤونه مراد صرف نفس غسل صحیح ده کنه نفس غسل دا تعویل په حدیث کې صحیح ده ولیکن دا صحیح نه ده توضؤونه مراد حقيقي او دسو او دا حکم منسوخ شوی څه شي ده لکه مو سره څه دلیل چې دا حقيقي او دسو دا حکم شرعي ده حکم شرعي الفاظ شرعي په معنا شرعيه حمل کیږي په شکل حدیث کې راغلی چې تکبیر او تحریمه التکبیر وتحلیله التسلیم صحیح ده کنه دا تکبیر چې کوم نه د اغا سکی تحریم کوي یعنی مانځ کې داخله دول د پس سره کیږي لکه په تکبیر سره کیږي تکبیر حقيقي معنی څه شي ده الله اکبر ده تکبیر حقيقي معنی څه شي ده الله اکبر تکبیر په شریعت کې څه ته ویل کیږي الله اکبر ته ویل کیږي نو څوک چې دا معنی علي تکبیر نه مطلق ذکر واخلي الله اعظم الله اجل ویل شي نو هغه باندې موږ رد کو چې لکه نه دا تکبیر دا مطلب نه دی حق معنی لغوي مراد نه ده دلته معنی شرعي مراد ده حقیقت شرعي څه شي دی هغه تکبیر کې الله اکبر دی وشک دا شانت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې من غسل میتا فليغتسل صحیح ده کنه من غسل میتا فليغتسل نو فليغتسل امر دی نو غسل نه مراد کوم غسل دی غسل شرعي دی وشک غسل نه مراد څه شي دی غسل شرعي دا مسلې حقیقت پرې دا خو به تور مثال واوره صحیح ده کنه اوس کده د سوق وای چې نه غسل نه مراد شرعي نه دی صحیح ده کنه حقیقت دغه شرعي غسل مراد نه دی بلکې نفس لاس ما سندل اثر اندل دا د ته غسل اطلاق په دې باندې کی دا مراد دی موږ ورته څه وایو چې دا حقیقت شرعي نه دی الکه وروره وشک او الفاظ شرعي په څه عمليږي الکه حقیقت شرعي باندې عمليږي ولي سبب وشو الکه دغه شانتي په قول د رب العالمین کې الله رب العالمین فرمایلی دي چې اسجدوا لآدم ملائکته صحیح ده کنه وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام ته څه وکړه لکه سجده وکړه ها سجده شرعي مراد ده که غیر شرعي اوس که حکم شرعي ده بس څه ده لکه حکم شرعي ده نو معنا شرعي به هم لري سجده لغوي به نه مراد چې انقیاد کړو انحناء کړو پوه شئ کنه انقیاد او انحناء ټیټېدل دا معنی چې توکي دا صحیح معنی نه دي دا څه ده لکه صحیح معنی نه دي ولې لکه لکه سجدو صحیح حقيقي معنی څه ده سجده ده دا به خبره ده چې سجده په تور عبادت شي او په تور تعظیم پوه شئ کنه صحیح ده هغه به خبره ده دا امر د رب العالمین دی په تور تعظیم بشي عبادت د غیر الله په هیڅ دین کې هم جایز نه ده صحیح ده کنه وما اهل به لغیر الله غیر الله عبادت په هیڅ دین کې هم جایز نه ده صحیح ده کنه او نه آدم علیه السلام د بل چا عبادت کړي پوه شئ نو اسجدونه مراد حقيقي سجده مراد ده پوه شئ مولوی صاحب دغه شانتي والا بس هر څه چې هغه نور احکامات په دې باندې دا کوه چې الاصل فی الكلام الحقيقه
الحقيقة الشرعية مقدمة على حقيقة اللغوية عند التعارض جزاك الله